اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ مخکې آیتونو کې دلائل په توحید باندې وو، رد شرکو په یو خاص انداز باندې خلک یې پوه کول۔ بعضې خلک مالدار دي، بعضې غریبانان دي، نوکران دي، غلامان دي، نو چاله چې په رزق کې فراخي ورکړی شوې ده هغه خپل نوکر له دومره واک اختیار نه ورکوي چې دی دواړه پکې برابر شي، خپل غلام له هم داسې اختیار نه ورکوي څومره چې دا دواړه پکې برابر شي. او نو چې دغه ستا سره یو شان انسان دی هغه ته په خپل مال کې نه شریکې، په خپل اختیار کې نه شریکې، نو یو طرف ته خالق دی او بل طرف ته مخلوق دی، هغه څنګه په الوهیت کې صفاتو کې څنګه د الله سره برابر او د الله سره شریک کېدی شي؟ د خالق او د مخلوق خو خبره جدا جدا ده. خالق په هر څه باندې پوره دی، مخلوق په هر لحاظ سره کمزوری دی. کم څه چې خالق کول غواړي نو کولی شي، مخلوق د خالق د ارادې نه د هغه د رضا نه بغیر کار نشي کولی. نو دی شریک څنګه کېدی شي؟ بیا د الله رب العزت نعمت یم ذکر کو چې الله رب العزت تاسو لا ستاسو د جنس نه بیبیانی درکړلی، د دغه بیبیانو نه ستاسو دپاره زامن او نوسی دای درکړلی، تاسو له رزقونه درکړلی. او نو د چا چې تاسو باندې احسانات دي نو داغه خبره ولې نه منئ چې داغه نه انکار کوئ، داغه د نعمت ناشکري کوئ؟ دا خلک د الله نه سوا لګیا دي، د نور چا بندگی کوي، د نور چا عبادت کوي، بل ته را مدد شوی، هغې سره خو څه شی نشتی، هغه خو څه اختیارات ورسره نشتی، چاله رزق نشي ورکولی. بیا تذکره د دې مو چې د الله دپاره مثالونه مه بیانوئ، ولې تاسو نه پوهیږئ، الله پوهیږي. نو الله که بیانوي نو بیانولی شي، تاسو مه بیانوئ د الله دپاره. الله چې کم ځان دپاره کم څه بیان کړلی هغه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله باره کې وی لا اسنی ثناء علیک الا کما اثنیت علی نفسک، زه ثنا صفت نه کوم د خپل ځان د طرف نه، بلکې هغه څه کوم چې هغه تا د خپل ځان کړلی. الله ځان ته چې کوم صفتونه ویلی، ځان د پاره ویلی، نو هم حق دي، د هغې نه علاوه ما او تا نشو بیانولی. پرون څه بعضې خبرې پکې شوې وې. دارنګې د غلام خبره وکړه چې یو طرف ته غلام دی، غلام دا دی چې هېڅ اختیاري نشتی، هغه په څه شي باندې قادر نه دی، او بل طرف ته هغه څوک دی چې ما ول رزق ورکړلی نو هغه خپل مال کې تصرف کوي، په پټم کوي، په ښکارم کوي، خرچونه کوي. دا دواړه برابر کېدی شي نه. او نو چې دغه غلام او آقا نشي برابر کېدی،
نو تاسو الله سره دا انسان څنګه برابروي؟ بیا بل مثال پیش کو، یو طرف ته یو تن دی چې هغه چاړه دی، هغه په خپل آقا باندې، په خپل مولا باندې، په خپل مالک باندې ځان له بوج دی. چې کله یو سړی د لاسخپونه معذوره دی، یو سړی هغه د خولې نه معذوره دی، سترګو نه معذوره دی، نو دی چې څه ولکې نو ته به ورلکې، که تکې پورته کې نو ته به یې که تکې پورته کې. الله رب العزت کله کله د انسانانو ته دا خی اولاد الله رب العزت چاله ورکی، داسې ورکی چې د هغه لاسخپونه معذوری، بعضې پکې چاړهګانې، بعضې کې سترګونه معذوری، بعضې پکې د خپونه معذوری، بعضې پکې داسې دي چې خالص بوټی، لاسونه خپې هر څه به بالکل برابر او روغي، لیکن کار به نه کوي، چوتیږي به نه، دی کېناستی نه شي. سر نور بدن یې بالکل روغ دی، لیکن چې سر ته یې ګورې نو سر ټینګولی نه شي، راتاویږي. سر یې کله په ښی اوږه باندې پروت وي، کله په ګسه اوږه پروت وي، سر ټینګولی نه شي. نو چې ټینګولی نه شي نه چل کوي، خو په دغسې پروت بیا پروت وي که نه کټ کې، نو دی د مور و پلار د پاره بوج جوړ شي. الله رب العزت دا ذکر کوي دی د پاره تاسو سوچ او فکر په خپله باندې وکړئ، دا دواړه برابر کېدی شي. یو طرف ته هغه دی، یو طرف ته روغ دی، یو طرف ته خبرې کولی شي، بل طرف ته نشي کولی، یو طرف ته هغه بوج دی په خپل آقا باندې، او بل طرف ته ځان له سړی خپله لار وباسي، دا برابر کېدی شي؟ نشي کېدی. نو دې ته ګوره او په دې باندې ځان له قیاس وکړه. الله رب العزت د پاره صفتونه دي، تا د الله سره شریکان کړلی نو مړي دي شریکان کړلی، چې نه د هغه د لاس کار کوي، نه د خپه کار کوي، نه سترګې کار کوي، نه غوږونه کار کوي، نه ژبه کار کوي، هېڅ نشي کولی. هغه په خپل دغې آقا باندې، په خپل مالک باندې، پتا باندې بوج دی، چې کله مړ شو نو سترګې ولا بل پټې کړوې، خوله ولا بل تړل وه، جامې ورته جامې ته بل ویستل وې، کفن ورته بل اغوستولی، غسل ولا بل ورکړو، بیا د کور نه اوچت کړو، قبر پورې بل وړو، هلته کې قبر کې هم بیا بل خښ کته کړو، لپاسې پې تختې کېښودې او راغی، او دی وایي نه دا هر څه کولی شي. اوس څه کولی شي؟ هغه ته کېښو هلته کې، نو اوس څه کولی شي؟ دنیا کې څه نه شو کولی، نو چې کله مړ شو نو اوس به څه وکړي؟ د دنیا نه لاړ، د هغه تعلق ختم شو، اوس خو څه نشي کولی. الله رب العزت دا مثالونه بیانوي. اوس ورپسې بیا مسله توحید په بل انداز باندې ذکر کوي. غیب علم د الله سره د بل چا سره نشتی. الله رب العزت عالم الغیب دی. اسمانونو او ځمکه کې پټ څه چې دي پناه زما استانه څه دي هغه الله ته معلوم دي، بل چا ته نه دي معلوم. دارنګه قیامت علم دی، کله به راځي د هغې علم د الله سره دی. دغه به راځي نو څومره وخت کې به راځي؟ لږ وخت کې، سترګو په رپ کې به راځي وي. دارنګې د انسانانو دپاره الله وایي تاسو مې پیدا کړي یئ، څنګه مې پیدا کړي یئ تاسو وګورئ که نه. کله چې وړوکی پیدا شو نو څه شی و؟ نو غوږونه، سترګې، زړونه الله یې ما درکړلي. دې عالم ته وګوره، دې مرغانو ته وګوره، پس د اسمان او د ځمکې په دې منځ کې په هوا کې ځوړند دي، په هوا کې الوزي، راټاویږي نه. دا چا راټینګ کړلي؟ د الله نه سوا بل څوک شته چې دا راټینګ کړي؟ نه، دقه یو الله راټینګ کړلي. الله تاسو له کورونه درکړلي د څه دپاره؟ آرام دپاره. بهر یې نو سړی ستړی ستومانه شي، نو چې کور ته راشي نو سړی په آرام شي. او د دې کورونو قسمونه هم ذکر کوي. بعضې کورونه داسې دي چې هغه خیمې دي، نو تاسو کله هغه وباسئ، وړئ بل ځای ته وړئ، او هغه ځای نه منتقل کوئ، بل ځای ته منتقل کوئ، کم ځای خوښ هغه ځای کې
نحل کوي او هغه ځای کې ولګوئ. دارنګې د وړو وړی دي، د ګډو وړی دي، د اوښانو وړی دي، د بیزو ویښته دي، د هغې نه الله رب العزت تاسو دپاره قسمه قسم څیزونه د هغې نه تاسو سامانونه او څیزونه جوړوئ. دا الله رب العزت کړي. دارنګې ستاسو دپاره الله سوري پیدا کړي، سوري دي، ونې دي، بوټي دي، هغې کې سوري دي. دارنګې غرونه پیدا کړي، په هغې کې سمستې دي، په هغې کې غارونه دي. دارنګې ستاسو دپاره د بچاو نور ذرایع د ګرمۍ او د یخنۍ نه هم، دارنګې د جنگ نه هم، جنگ کې بعضې جامې داسې دي چې هغې کې تاسو بچ کېږئ د هغې نه، زغرې دي. او د الله رب العزت نعمتونه دي. آخر کې تسلی ورکوي مبلغ ته، آخر کې تسلی ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې تا باندې صرف رسونه ده، صرف بیان کول دي، نو د خلکو خپله خوښه ده، مني که نه مني. ای تذکره راځي. ولله غیب السماوات والارض، خاص د الله په اختیار کې دی غیب د اسمان نو د ځمکې. وما امر الساعة، او نه دی حکم، نه دی واقع کېدل د قیامت الا کلمح البصر، مگر پشان د سترګې د رب، او هو اقرب، بلکې د دې نه زیات نږدې. قیامت به واقع کېږي نو پس د سترګې په رب کې به واقع شي، چاته پته نشتی، هغه الله ته معلومه ده، بل چاته نه ده. او نه دی واقع کېدل د قیامت الا کلمح البصر، مگر پشان د سترګې د رب، او هو اقرب، بلکې دې نه زیات نږدې. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله دې په هر شی باندې قدرت لرونکی. والله اخرجکم من بطون امهاتکم، الله را ویستلی تاسو من بطون امهاتکم، تاسو د میاندو د خېټونه، لا تعلمون شیئا، چې تاسو نه پوهېدئ په هېڅ شي. وجعل لکم السمع والابصار والافئده، او ګرځولي الله ستاسو دپاره پیدا کړي دي، درکړي تاسو له غوږونه او سترګې او زړونه، لعلکم تشکرون، دپاره دې چې تاسو شکر وباسئ. دا څومره غوږونه دي، سترګې دي او زړونه دي، دا چې کله برابر نو سړي ته هر څه ښکاري، هر څه باندې پوهېږي. غوږونه نشتی بیا مسله ورانه ده، سترګې نشتی بیا مسله ورانه ده، او چې زړه یې نشتی، زړه خراب دی، بیا مسله ورانه ده. علم یرو، آیا دا خلق ګوري نه الی الطیر، مارغانو ته، مسخرات فی جو السماء، چې هغه مسخر دي، هغه ځوړند دي، هغه الوزي په فضا د اسمان کې. ما یمسکهن الا الله، نه راټینګوي دې لره ما سوا د الله نه. دا چا راټینګړي؟ ما یمسکهن الا الرحمن، بل ځای وایي دا راټینګ کړلی نو الله راټینګ کړلی، بل څوک د دې راټینګونکی نشتی. الله طاقت ورکړلی دی لا یا دی الوزي. کله یې صافات ویقبضنا، کله وزرې غوړی او کله کړی رانغاړي، رارتاویږي نه. کله چې وزره راون غاړي نو د دې رواني بیا د غشي په شانتي رواني، او کله چې وزره او غړی نو بیا هغې نه لږ په قلاره شي. الله رب العزت دی له کوم چې غټ غټ څیزونه دي، ټپسان دي او بازونه دي، دا چې په دې هوا کې الوزي نو هغې هغه انداز د الوتو بل شاني، دا نور وړې مرغۍ چې د بل شان، هغه هلته کې وزرې غوړولي یا بس رواني په دې هوا کې چورلي، چورلکونه وایي. ما یمسکهن الا الله، نه راټینګوي دې لره ما سوا د الله نه. ان فی ذلک لآیة لقوم یؤمنون، یقینا په دې کې خامخا نښې د قوم دپاره چې ایمان راوړي. والله جعل لکم من بیوتکم سکنا، الله غزات تیج ګرځولي ستاسو دپاره، من بیوتکم ستاسو د کورونو نه، سکنن زید آرام، دا د آرام ستاسو د آرام دپاره. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، او ګرځولي ستاسو دپاره د سرمنو د څاروونه بیوتن کورونه، کورونه دي خیمې دي. تستخفونها چې تاسو سپک ګڼئ هغې لره یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، په ورځ د سفر ستاسو، په ورځ د اقامت ستاسو. کله چې سفر کوي سړی هلک راوین غاړئ، هغه خیمې دې زر زر راون غاړي،
بیا چې کله دوی لاړ شي او ځای ته ورسي هلته کې وایي څه کوو دلته کې اقامت کوو دلته یو ورځ وباسو هلکه دا خیمې زر زر ولګوئ زر یې ولګوئ لږ ساعت کې ولګولی شي آرام شي او دا نور کورونه چې دی نو د هغې بیا ډېر ټیم لګي او ډېر وخت غواړي. ومن اصوافها او د وړو د ګډو نه و اوبارها او د وړو د اوښانو نه واشعارها او د ویښتو د بیزو نه اساسا سامانونه دي ومتاعا الی حین او دا څیزونه دي تر یو وخته پورې فایده به ورکوي د یو وخته پورې دا نه چې همیشه دپاره وي خرابېږي به ورځې به کار وکړي بیا به خراب شي نور به جوړولی کېږي. والله جعل لكم مما خلق ظلالا او الله ګرځولي ستاسو دپاره د هغه نه چې پیدا کړي دي الله پیدا کړي د ونو نه ستاسو دپاره سوري جوړ کړلي که نه ونې دي بوټي دي. وجعل لكم من الجبال اکنانا او ګرځولي ستاسو دپاره د غرونو نه اکنانا سمستې یا اکنانا غارونه دي اکنانا درې دي کنن درې ته وایي وایي دا دره ده نو د غرونو نه هلته کې پای کې درې جوړې کړلي نو یو طرف ته هم غر دی بل طرف ته هم غر دی. وجعل لكم سرابیل او ګرځولي ستاسو دپاره کمیسونه تقیکم البحر چې بچ کوي تاسو د ګرمۍ نه و سرابیل او داسې کمیسونه دي تقیکم باسکم چې بچ کوي تاسو د جنګ ستاسو نه جنګ په وخت کې په کاري کې زغرې دي تاسو د جنګ نه هم بچ کوي. ګزار سړي باندې ولګي نا ګزار ټیک دا دړ بکی چتا خو کم چې هغه چې کوم ګزار کړلی په توره باندې کړلی نه هغه د هغې هغه ګزار هغه بچ کو ستا لاس پې کټ نه شو ولې هلته کې وسپنه ده وسپنه باندې ولګېد نه هغه تېتې بچ کړی نو ګرمي ده یخني ده د هغې نه بچ کولی کېږي. جنګونه دي په هغې نه د بچاو ذریعه الله رب العزت تاسو له رالېږل کذالک یتم نعمته علیکم دارنګې پوره کې خپل نعمتونه په تاسو باندې لعلکم تسلمون دپاره دی چې تاسو غاړه کېږدئ الله ته. فإن تولوا که د خلکو شا کړه فإنما علیک البلاغ المبین یقینا په تا باندې خو صرف رسونه ښکاره ده تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم له او بیا هر یو مبلغ ته تسلی ده. زمونږ دا خلک خو بیا ډېر بې صبره دي پیغمبران خو ډېر صبرناکي ډېر حلم والی ګوره نوح علیه السلام ته ګوره 950 کاله تبلیغي خلکو ته وکړو روزانه لګیا دی روزانه 950 کاله لږ عمر نه دی لګیا دی روزانه لګیا دی بیان کوي خلکو له دعوت ورکوي څوک مسلمانېږي نه دا غټ حلم والا دی برداشت والا دی. او دلته کې ما ہوتا چې زمونږ دلته کې پکې ښه سړی هغه به 2-3 ورځې بیان وکړي آیا خلک نه مسلمانېږي پرېږدي الله ته ولا ورکوي جهنم ته وغورځېږي بل کار به کوي. پیغمبر داسې نه دی ویلي پیغمبر لګیا دی اخره پورې لګیا دی اونه شوه الله رب العزت طرف نه ورته وویلی شو مخکې تېر شوي سورت هود کې نوح علیه السلام ته وی چې ته ناامیده کېږه ما لن یؤمن من قومک الا قد آمن ستا د دې قوم نه څوک ایمان نه راوړي چا چې راوړی دی حق دی نو نه راوړي. نوح علیه السلام بیا آخر کې دعا وکړه خیرې وکړي وی الله لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا په دې ځمکه باندې یو کور د کافرو پاتې نه کړي الله پې عذاب راوس. پیغمبر چې خیرې کوي نو هغه بالکل آخري سټیج ته ورسي 950 کاله یې تبلیغ وکړي موږ خو سړی وایي 2 رکعات یې وکړو بیا انتظار باندې د وحي په انتظار چې اوس ما باندې وحي راځي او دې باندې تا باندې وحي نه راځي خبره به کې روزانه به کې بیان به کې دا د ورځې 2 کار نه دی دا د یو ټیم 2 ټیمونو کار نه دی دا د عمر کار دی لګیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګیا دی سو پورې لګیا او 30 کال لګیا دی
14 کاله مکه کې او بیا 10 کاله مدینه کې. آخر کې چې کله وفات کېږي نو هلته کې مو لا اله الا الله ان للموت سکرات. آخر کې دا خبره کوي چې او د توحید مسله دا ګوره ذهن کې کېدی زه پیغمبر ما ان للموت سکرات د مرګ ډېرې سختۍ دي ما باندې هم زه ځان نشم لر کولی. خی خلکو ته دا وایي چې زه نشم کولی زما اختیار کې نشتی ښه. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. که دې خلکو شا کړه نو یقینا پتا به خو صرف رسونه ښکاره بیان کوه. نور د هر یو سړي خپل کار دی مني او که نه مني. وروسته به راځي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. څوک چې ایمان راوړي ایمان دې راوړي، څوک چې کفر کوي کفر دې کوي. خبره بیا وروسته فیصله به کیږي. یعرفون نعمت الله، دا خلق پیژني نعمت د الله، ثم ينکرونها، بیا انکار کوي د هغې نه. واکثرهم الکافرون، اکثر د خلکو نه دي کافران. دنیا کې چې ګورې اکثریت د کافرو دی، کافر ډیر دي، ولا ډیر شي دي کنه، قسمه قسم خلق پکې دي، قسمه قسم کافر دي. هندوان پکې جدا دي، سیکان پکې جدا دي، قادیانان پکې جدا دي، بل پکې جدا دي، بل جدا دي، عیسایان جدا دي، نصرانیان یهودیان پکې جدا دي، دا نور کافر پکې جدا دي، دهریان پکې جدا دي، ډیر شي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل الکفر كلهم ملت واحده، کفر ټول یو ملت دی، دا ټول یو کافر دي، د دې مقابله کې یو مسلمان دی. نو دا ټول یو طرف ته کې، مسلمان بل طرف ته کې، نو مسلمان تیلک دی، مسلمان کم دي، کافر زیات دي. نو الله وایي واکثرهم الکافرون، اکثر به کافری، اکثر به داسې نه منون کې وایي. نیکان خلق به ډېر لګي، خبره منون کې به ډېر لګي مسلمانانو کې دننه چې ګورې، او اخوا ته چې ګورې کافرو په لحاظ سره نو کافرو بیا زیاتی. واکثرهم الکافرون. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دغه سیوا وسم دا چې ته د اعدادو د شمار په لحاظ سره وګورې کافر بیا زیات دي. نو دا مو اجل ایزام په د کلی کې دا ټول مستدا ټول مسلمانان دي، په دې یو کافر نشتی. او نو دا نه نور اخوا ته هغه طرف ته ګوره، ټولې دنیا په لحاظ سره یې ګوره. ولله غیب السماوات والارض، خاص دا الله په اختیار کې غیب د اسمانونو د ځمکې. وما امر الساعة، او نه د حکم نه د وخت د قائمېدو د قیامت، الا کلمح البصر، مگر په شان د سترګې د رب، او اقرب یا بلکې د دې نه زیات نږدې. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله دې په هر شي باندې قدرت لرونکی. والله اخرجکم من بطون امهاتکم، الله غزاد ته چې راوستلی تاسو د خېټو د میاندو ستاسو نه. لا تعلمون شیئا، چې نه پوهېږئ تاسو په هېڅ. وجعل لکم السمع والابصار والافئده، او ګرځولي ستاسو دپاره غوږونه او سترګې او زړونه. لعلکم تشکرون، دپاره دې چې تاسو شکر وباسئ. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، آیا نه ګوري دا خلق مرغانو ته چې هغه مسخر دي، هغه په میز کې دي د فضا د اسمان کې. ما یمسکهن الا الله، چې نه دي نه راټینګوي دي لره ما سوا د الله نه. ان فی ذلک لآیة لقوم یؤمنون، یقینا په دې کې خامخا نښې دا قوم دپاره چې ایمان راوړي. والله جعل لکم من بیوتکم سکنا، الله غزاد ته ګرځولي ستاسو دپاره د کورونو ستاسو نه زیاده آرام. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، او ګرځولي ستاسو دپاره د سرمنو د څاروونه بیوتن کورونه. تستخفونها یوم ذانکم، چې تاسو سپک ګڼئ هغې لره، اسانې ګڼئ هغې لره په یو ورځ د سفر ستاسو، و یوم اقامتکم، او په ورځ د اقامت ستاسو. ومن اصوافها، او د ګډو د وړو نه، و اوبارها، او د اوښانو د وړو نه، و اشعارها، او د بیزو د ویښتو نه، اساسا سامان. ومتاعا، او سیزونه الی حین، تر وخته پورې. والله جعل لکم مما خلق الظلال، الله ګرځولی ستاسو دپاره د هغه نه چې پیدا کړي دي سوري، ونې دي وغیره. وجعل لکم من الجبال اکنانا، او ګرځولی ستاسو دپاره د غرونو نه سمستې غارونه یا درې. وجعل لکم سرابیلا، ګرځولی ستاسو دپاره کمیسونه تقیکم الحر، چې بچ کوي تاسو د ګرمۍ نه. وسرابیلا تقیکم باسکم، او داسې کمیسونه چې بچ کوي تاسو د جنګ ستاسو نه. کذالک یتم نعمته علیکم،
دارنګې پوره کوي الله خپل نعمت په تاسو باندې لعلکم تسلمون د پاره تاسو غاړه کېدئ سلامي شئ الله ته. فإن تولوا که د خلکو شاکړه فإنما علیک البلاغ یقینا په تا باندې خو صرف رسونه ده. انما علیک البلاغ المبین یقینا په تا باندې رسونه ښکاره ده. یعرفون نعمت الله پیژني دا خلک نعمتونه د الله ثم ينکرونها بیا انکار کوي د هغې. واکثرهم الکافرون اکثر دې خلکو نه دي انکار کوونکي کافران. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.